أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي أعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. صدقت يا رب العالمين. دلتا الله رب العزت او ذکر کوي د خپل وعده چې د متقیانو سره وعده کړی ده. متقی چاته ویل شي؟ متقی چې نیکی کوي او د گناهونو نه ځان بچ ساتي. په صحابو کې خپل خپل مراتب دي. چاته په تفسیر کې دغه چاته مهارت ته په تفسیر کې هغه مفسر بللی شي. چاته چې دینو په حدیثو کې زیاته حدیث یاد دي هغه حافظ الحدیث ته لکه سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ. داسې دا چې خپل د کشان بدی کې یو دی ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ. دا چې دینو د په تجوید کې ډیر زیات یا دا قراتو کې ډیر زیات مهارت او قران ورته ډیر ښکلی یادو. نو د په قره کې په دې کې د ډېر مهارت او دا یعنی د قاریانو مشر ورته وایي د قاریتوب هغه لړۍ په ده باندې ولاړه په ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه باندې. او د لوی مرتبه صحابي د دنه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تاسو کو عمر سے ورته وایي ابی بن کعب وی دا تقوا څه ته وایي؟ ناغه ورته وایي تقوا وی ته چرته په ازغنو لارو باندې تلي چې ګیر چاپېره مثال په طور د کیکر بوټي وي یو څه بل څه او ورتیا او ډېر تلي وی څه چل کې وی خپل لنګ جامې مامې دا ځان پسې راغونډ کړم. وی دغه تقوا ده. وی د ګناهونو نه ځان بچ ساته، ځان راغونډ که ځان ته لرې ساته، بس دا تقوا. نو نیکی کول آسان دی خو د ګناهونو نه بچ کېدل لږ ګران. الله هم دې د ګناهونو نه بچ کړي. او ګناه چې ده دا نورانیت ختموي، دا د نیکۍ خوند ختموي، دا د مخ رڼا ختموي، حیا ختموي د انسان نه، بې حیا شي انسان. الله فرمای مثل الجنة التي مثال د هغه جنتو التي د هغه وعد المتقون چې وعده کړی شوی ده د متقیانو سره، چې د کوم جنت وعده د متقیانو سره کړی شوی ده. تجری بهیږي با من تحتها الانهار، لاندې د هغې نه ولي په هغې کې به بهیږي ولي. اکلها خوراک د دې به وي دایمون همیشه، وظلها او سوري د دې دایمون ایزن دغه شان سوري به هم همیشه وي. تلک عقبى الذین، دا انجام دی د هغه کسانو، دا نتیجه ده د هغه کسانو اتقوا چې ځان یې بچ کړي د ګناهونو د شرکیاتو نه. وعقبى الکافرین، او نتیجه د کافرانو النار اور ده. الله هم دې وساتي. الله رب العزت فرمای چې کوم خلک نیکان دي، بزرگان دي، یا ځان د ګناهونو نه بچ ساتي، د شرک نه ځان بچ ساتي، الله هم دې بچ کړي. نو دغه خلکو دپاره وعده ده او د دې دپاره جنتونه دي، او داسې جنتونه چې په هغې کې به 4 قسمه ولي وي، او داسې جنتونه چې د هغې خوراک دا د همیشه دپاره دی. ته چې جنت ته داخل شي نو د همیشه دپاره داخل شي، بس هر وخت پکې ته خوراک کولی شي. او داسې خوراک چې هغه نه ختمېدونکي دي. ستا په زړه کې د هغې خیال هم نه دی راغلی، ستا په خولې د هغې نوم نه دی راغلی، تا چاته د هغې تذکره نه ده اورېدلې، داسې خوراک دی. او په خیال کې دې هم نه ده تېره شوې. الله د داسې نعمتونه ساتلي دي. دا ذکر خو چې کوم راشي تا ته
نو دا خو د هغې نه لږ شانتې دي، نور د هغې ناشنا خوندونه دي الله دې را نصیب کړي. لږه په ځان باندې سخته تېره کا، د ګناهونو نه ځان بچ کا، نو دنیا کې به هم خوند د ایمان وویني او آخرت کې بیا ستا دپاره جنت دی، بیا مزې کوه. نو خبره دا ده الله رب العزت وایي چې د دې خوراک هم همیشه دی، وظلها دائم ایضا، او د دې دا سور هم دکه شان چې دی دا د همیشه دپاره دی. ها سور هم نه مطلب دا چې ستا بیا د دې جنت نه وته نشته، ستا نه دا غشته نشته، بس تا دنیا کې کوم عمل وکړو د هغې تا ته دغه نتیجه میلو شوه. د دې په مقابله کې چې کوم کفار دي د هغه ذهن دا وامړ په کفر شو، نو چې هغه نور هم څونه په دغه کفر کې باخته و، نو د هغه دپاره هم همیشه چې دی هغه څه شی دی، هغه جهنم دی. او که څوک فکریان مکریان باقي خوا دې خوا کوي چې د هغې دپاره همیشه نه دی، نو موږ وایو ته پکې ورسره وردن نه شه، ته دې هم پکې همیشه یې. وعقبى الكافرین النار، الله رب العزت وای دا کافرانو د بارم چې دی نتیجه دغه اور دی، دغه جهنم دی، الله هم دې وساتي. بیا په هغې کې هم خپلې مرتبې دي، څنګه جنت کې مرتبې یو جنتي ته به د بل جنتي مرتبه د هغه نه به دومره اوچته وي، دومره به پره کي لکه موږ ته چې څنګه ستوري ښکاري. او کله چې یو زوی دا نیک وي او د پلار او د مور مرتبه د ده نه لاندې وي، نو کتابونه لیکي وایي دی به د خدای نه سوال وکړي چې خدایه ما د مور او پلار سره یا یو ځای که لاندې مې بوځه او یا دې راوچت که. نو الله رب العزت به والله مور او پلار د هغې درجه اوچته کړي. بیا الله فرمای والذین او هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی شوي دي د کتابو، یفرحون دی خوشحالي کوي بما په هغه څه باندې انزله چې نازل کړي شوي دي الیک ستا جانب ته، ومن الاحزاب او د ډلو د یهودیانو نه من هغه دي ینکرو چې انکار کوي بعضه د بعضې کتاب نه. قل تو ورته ووایه ای پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انما یقینا په خبره دا ده امرتو چې ما ته حکم کړی شوی دی ان اعبد الله چې زه عبادت وکړم صرف د یو الله، ولا اشرکو او زه شرک ونه کوم به د دغه الله سره، چې زه شرک ونه کوم د دغه الله سره، و چې زه شریک پیدا نه کوم شریک ونه ګڼم د دغه الله سره، الیه دغه الله طرف ته ادعو دعوت زما دی، و الیه مآب و دغه الله طرف ته واپسی د زما به روز آخرت. الله رب العزت فرمای وای د اهل کتابو کې داسې خلک دي چې ګوره په تا باندې څه رانازلېږي پې خوشحالېږي، هغې ایمان راوړی دی، لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه، لکه حضرت سلمان پارسی رضی الله تعالی عنه، یا نور باقی تمیمداری وغیرہ څومره چې دي، یا د حاتم طایی زوی عدی رضی الله تعالی عنه. نو وی په دې کې داسې خلک دي چې په تا باندې کوم کلام را نازلېږي قرآن پاک، نو دوی پې خوشحالېږي ښه، او دا بعضو پکې ایمان راوړی دی، او بعضې داسې مو چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم کله په مدینه منوره کې حمله شوې ده، هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه جنګېدلي دي د قومیت د وجې. او باقاعده بعضو خلکو یو صحابي دی لکه هغه وایي چې ما یو پیره کنځلې کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق، او ورور مې چې دی د اهل کتابو لوی عالم وي، هغه راته چې چپ شه کنځلې ونه کې ګورې تباه به شي. وي ما ورته چې ولې؟ وي ما له ایمان نه وروړی. وي ما ته چې دا خو په زموږ په کتابونو کې چې دا کوم پیغمبر نهي راغلی دا خو مکه پیغمبر دی. وي ما ورته چې بیا ایمان ولې نه راوړی؟ وی ما ته وایي چې د هرقل نه چې دا وظیفې راځي، دا دومره مال دولت دا ځمکې چې بیا خو به دا څه ختم شي. الله همداسې نو داسې پکې وو
چې به رسول الله یا هرقل چې څنګه خط رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ نو هغه ایمان راوړو، خو دا بادشاهۍ د وجې چې خلک ته واپس کېده نو هغه د ایمان نه لرې شو. او اوس هم داسې خلک دي بعضې په معاشره کې چې هغوی ګوره غیر مذهب وي خو ستا مذهب باندې هغوی پوهي او داسې پکې اعتدال والا هم شته. نور کافران دي، جهنم یې ځای د هغه ځان له کیسه ده، جهنم یې ځای د همیشه دپاره ځای دی که د کفر په حالت کې لاړ. خو داسې پکې شته چې د نورو مذاهبو په نسبت د اسلام قدر زیات کوي، وایي دا هم ګوره وایي زموږ په شان یو کتاب مني. او داسې پکې دي چې ستا په کتاب ستا نه ښه پوهېدي، ډېر پکې داسې شته. ځکه چې ته خپل کتاب ګورې نه. او حضرت ډاکټر شیر علي شاه رحمه الله به فرمایل وایي زموږ په کلي کې هندوانو وایي هغوی به د آخري لس صورت هغوی ته هم یاد و، وایي د آخري لس صورت هغوی ته هم یاد و، خپل بچي به یې په خپله دمول څنګه یې له کلهم نه ورځي. او حضرت قاضي صاحب وایي دامت برکاتهم العالیه، الله دې په عمر کې برکت واچي. اوس مې ولله تقریر راوړی امریکا کې چېرته په قبر باندې لګیا دی تقریر کوي، نو انګلیش کې تقریر کو، نو هغه کشره خور مې وایي چې وایي دی خو په انګلیش کې لګیا دی. نو اسامه ورته چې آو که نه دا ټول انګریزان دي ګیر چاپېره که نه، وایي وا ده ته ټرمپ څه نه وایي. نو امریکا کې لګیا اوس یې تقریر کو په قبر باندې. خیر حضرت قاضي صاحب وایي چې زموږ ترور او هغې وایي چې دا اوچت دوکانونه ویني دی کې بیشن کاکا و، بیشن سنگ یې نوم، نو خلک ورته وایي بیشن کاکا وي. وایي هغه به د ساري صورت رحمان دومره په ښکلې اواز باندې وي سیکو چې مسلمانانو به ورته ټولو غوږ ایښي و، ټولو مسلمانانو به ورته غوږ ایښي. بیشن کاکا وي به چې بیشن کاکا تلاوت کوي او د خپلو بیشنیانو له نه ورته غریبانان. الله دې معافي وکړي. داسې په د اهلي کتابو کې داسې خلک دي چې هغوی خوشحالېږي په دې قرآن پاک باندې چې د دې نزول کېږي، رحمت را نازلېږي. داسې په تاریخ کې خلک تیر شي او باقاعده پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کتابونه لیکلي، څه خو مستشرقینو لیکلي یو څه بل څه، څه پکې داسې هم خلک وو چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده دفاع کړې ده د خپلو خلکو په مقابله کې، حالانکه غیر مذاهب. او نو بیا الله رب العزت فرمایي ومن الاحزاب من ينكر بعضا، او د دې نه داسې ډلې دي چې هغه د بعضې څیزونو نه انکار کوي د کتاب نه، نو هغوی به حد نه منو وغیره په کتاب کې راغلي و هغوی به ته انکار کو. نو الله رب العزت وایي ته ورته ووایه قل ته ورته ووایه انما یقینا بغه خبره دا ده امرتو چې ما ته امر کړی شوی دی ان اعبد الله چې زه عبادت وکړم د الله رب العزت. نو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر ولاړو او صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کې چې دا پلانکي کار به څنګه شي یا تا وکړو وغیره د حدیث مفهوم دی. هغه ورته وایي الا به وشي چې الله او د الله د رسول خوښه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه شو، پې سخت مې خفه شو، ورته وایي تاسو وایي د الله لپاره دې زه مقابل جوړ کړم ندن، وایي تا زه د الله لپاره مقابل جوړ کړم، تا دا وایي چې خدای او رسول وغواړي نو به شي. د دې وجې زموږ په تاویل کې دي قاضیان هغه وایي چې چا دا وایي نکاح یې تړل هلکه ګواهان څوک ته وایي یو خدای او یو رسول، یو خدای او یو رسول، نو دې کافر شه په دې باندې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره شریک وګرځو او صفت د الله دا مخلوق له ثابت که چې رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا خلک چې وایي پتا به شي او په خدای به شي، پتا به شي په خدای به شي، اگر که دې د شرکیاتو د وجې نه وایي خو په الفاظو کې احتیاط پکار دی. د شرک د وجې نه وایي نو دا ورته نه ته کافر شوې ته مشرک شوې، خو ګناهګار به یې الفاظو کې به احتیاط کې دا مو وایي پتا به شي په خدای به شي. که الله رب العزت وغوښته توفیق به تاله درکړي دا کار به وکړي. یا خلک وایي مړه بس دا پلانکي کار خو نه کېده، بس خدای وکړو پلانکي وکړه، خدای وکړو پلانکي وکړو، په دې و چې ته خپل هم سوچ وکړې دا څه وی دا ته څه وی. نه داسې نه وي پکار، الفاظو کې احتیاط پکار دی. قل ورته ووایه ای پیغمبره یاده
چیلی میلی چلاروي اوس خو خیر خلک لګ دغه شو په نورو ګډو وډو ډیر سر شو نو زاړه مخکې به خلکو د کپن غلاګانې کوي د تاریخ چې وګوره پلان کې کې یو کپن پټونو دا واقع او شو بل ځای کې کپن پټو دا واقع او شو اوس خلکو ته سناشنا شان د ښکاری چې کپن بم لا چا پټو په کپن به سکون اوس غټ غټ غلاګانې شته نو کپن په غلا سوکسه کوي چې کپن پټي نو چا د بانک ولې نه نو اوس خبره دارا چې دا چیرې ملو چې کومه کیسه وه د بل چا په نوم باندې لالو ثواب هر چاته بخلی شي او چې بل چاته بخي نو خپل مور او پلار ته وبخه چې لږ هغې باندې زندگی آرامه شي ځکه عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه چې او بزرګان خلک و هغې اعمال کړي زمونږ دې څه کړي غریبانانو دوی خو به یا چېرته په پوله د چا یا به چا له پوله والي یا به په پوله ناستې چا پسې به غیبت کړي نور د دې نه علاوه د یو نیم به پکې چېرته مونځ کړي له خیره الله دې معافي وکړي پتا چې د چا حق دی د هغې حق ته ادا کا او نورو پسې که کښېنو سبا دا نه د ښه خبره ده وکړه چې الله وس سرکړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره قرباني وکړه د هغې پسې ثواب وبخه وغیره کولی شي سبا دا نه ده خو احتیاط لږ پکار ده قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم د دې وجې که چېرته وي چا قرباني کوله او په قربانی کې د بسم الله په ځای باندې یا بسم الله مو یو ډارېږي ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم شامل کړه نو د قرباني حرامه ده قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم انما یقینا به خبره دا ده امرتو چې ما ته حکم کړی شوی دی ان اعبد الله چې عبادت وکم د الله رب العزت ولا اشرک به او شریک پیدا نه کم د دغه الله رب العزت سره او دې سره خلک دا کارم ډېر کوي چې د پلانکي په نوم باندې حلالوم ورسره یو نږدې بله مسله زموږ په معاشره کې عامه ده منښتې کوي ختم مې منلی دی او ما چې دی ما یو دیګ منلی دی نو کاکا په دې پوه دیګ دی خو منلی دی که د دیګ نه دی یوه دانه هم په خپله وخوړه یا مالدار ته وخوړه دغه یوه دانه به ورته بیا ورکړې یوه دانه هم د مالدار یا ته په خپله وخوړه او دا موږ خپله د کورونو ته ورشو ختم لنه راځي مورته تر ترجمه لره شه زه به ختم لدرش ولا وشرک نو ختمونه او موږ دا کو موږ نه دی قران ته په ترجمه کې نه کینو ختمونه بیا کوي نه قران څه بدل شي په ختم کې څه دی قران چې په دې ته ټول کال خواله نه ورځي مونږ نه کوي او ختمونه کوي نو ختم چې دا مستحب دی که دا څه شي دی او مونږ کول فرض دی چې مونږ نه کوي تا سره شپېته کورونه نور سپېره کېږي شپېته کورونه داسې یو خوا بل خوا بل خوا بل خوا دا سره نور سپېره کېږي او ختم که دې وکړو که ونه که ښه خبره داره چې تلاوت کې په کور کې دا څه بده نه ده خو که نه کې ختم دا ختمونه چې دا کم دي نو دا په کومه ډله کې ړومبې ته ورچې فرض دی سنت دی مستحب دی اول خو د دې معلومات خلکو چې کم د شریعت اصل سیز دی هغه خلکو شاته غورځولې بیا د 10 روپو ختم د شریعت چې کم اصل سیز دی هغه خلکو شاته غورځولې دي او کوم چې مغز دی دا کوم چې بیکاره سیزونه دي رواجونه دي هغه خلکو راوښتي دي اوس مړي پسې هغه سیز نه کوي چې کوم باندې هغه ته پیدا رسي او که دا ورپسې دي جمعه ونه کړله ورپسې ښه شیخان پکې اخته دي ورپسې دي چې دي نو څلوېښتي ونه کړله او په اختر کې به ورپسې په ډومبي باندې جاړم او بچی به هم ورپسې جاړي او دا به هم کېږي او دا په زوره به جړا کې که جړا درځي او که نه یعنې موږ یو زنانه راغلې وه هغې ما له جړا نه راتله وی خور راپسې ننښتې وه چې شاباسې وجاړه دې غریبانه میدان سخت دی الله دې معافي وکړي خبره داسې ده چې د شریعت کم قانون دی دا ګوره چې موږ څومره دا ګوره دا خبرې خلک په ګپ باندې وړي خو دا ګوره دا مسله زده کړي یو بدعت چا ایجاد که څومره خلک چې پې روان دي د ټولو سزا به ده ته هم باقاعده میلاویږي دکه شان د بدۍ مثال مونږ خو د کورونو ته خلک زو راځو که نه دا دمونه یو څه بل څه خلک کیسې بیسې کوي ته په ایمان د خلکو له قسم ورکوي هلکه د پلانکي خو دا ټي وي روړ دا مات که اوس په هغه ته پې عذاب میلاویږي د 2000 د 10,000 روپو ټي وي د خپل پلار دپاره د رور دپاره نه ماتوي هغه خیر د کال ته سپلی کېږي نه ماتي په خدای یقین وکړه نه ماتي هغه ځمکه د ارامو نیسلي څوک یې پرېږدي بیا هغه د ارامو د چا پلار هم نه پرېږدي دا چې چا خبره کوله په علماو کې غالبا لوی عالم وڅوک
وی د یو خاندان ولا سوکرا چې هلکه پلار مې د لیدلو خوب کې وایي کې به مې چا بار بار لیده چې داسې څه حق دی دا پلانکي له ورکوي هغه ورته چې ورته په ارام کښېنه تا په ژوند ډېرې مزې کړي دي اوس یې لږ موږ ته پرېږده چې موږ هم مزې وکړو. نو غلطه لار چې دی دا بچو ته کشرانو ته مه پرېږدئ. کشران دې چې دی ځان دې داسې کشران نه ګڼي چې دی ګڼي لوري پپ خوري بس دی دې ځان چې دی جوګه کې دی کې تقریبا داسې کسان به یو د څونه علاوه دا ماشومان دي الله دې نیک صالح حلوي کړي. نور پکې داسې نه چې په چا باندې د قلم لیک نه شروع شوي بار چا باندې قلم لیک شروع دی. الله وی دوه نگرانان مې هر باندې لګولي دي الله دې معافي وکړي. قل ورته ووایه څنګه چې د بچي د کاروبار غم کې څنګه د زمیندارۍ غم کې څنګه د رشتې غم کې څنګه د هغه د سکول غم کې دقه شان د هغه د آخرت غم وکړه دقه شان د هغه د آخرت غم وکړه. الله دې راله توفیق راکړي. قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم انما یقینا بغه خبره دا ده امرتو چې حکم کړی شوی دی ماته ان اعبد الله چې عبادت وکم د الله رب العزت ولا اشرک به او شرک نه کوم دغه الله سره الیه دغه الله طرف ته ادعو دعوت زما دی و الیه مآب و دغه الله ته زما واپسی ده. وکذالک هم دکشان انزلناه من نازل کړی دی قرآن پاک لرا حکمن فیصله کوونکی یا حکم عربیان په زبان عربی کی ولئن اتبعت او که چرته تا تابعداري وکړله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو تابعداري نه کوي خو د امت ته الله وایي ولئن اتبعت او که چرته تا تابعداري وکړله اهواهم د خواهشاتو د دیو بعد ما جاءک رستو د دیونه چې تا ته راغلي من العلم د علم نه ما لک نو نبوي ستا دپاره من الله په مقابله د الله تعالی کې من ولي څوک دوست ولا واق او نه څوک بچ کوونکي. الله رب العزت وای که چرته تا د دې کافرانو لار د دې د خواهشاتو تابعداري دې وکړه هغې څنګه ګیره غوښته ته اکه شان ګیره جوړه کړله هغې خریل غوښتل ته وخروله هغې څنګه جامې غوښتلې ته اکه شان جوړې کړې هغې څنګه چې دی د کور زندگی غوښتله ته اکه شان جوړه کړه نو الله رب العزت وای بیا به درله څوک بچ کوونکي نه وي زه به دې راټینګوم ښه الله وای بیا به دې زه راټینګوم څوک به بچ کوونکي نه وي. الله رب العزت ته موږ د عذاب نه بچ کړي. مثل الجنة التي مثال د هغه جنت التي د هغه وعد المتقون چې وعده یې کړی شوې ده د متقیانو سره تجري بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه ولي اکلها دائم خوراک د هغې همیشه دی وظلها او سوري د هغې همیشه دی تلک عقبى الذین دا نتیجه او انجام د هغه کسان نو دی اتقوا چې ځان یې بچ کړي دي د ګناه نه و عقبى الکافرین النار او نتیجه د کافرانو جهنم دی. والذین او هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی شوي دي د کتاب یفرحون دي خوشحالي کوي بما په هغه څه باندې انزل چې نازل کړي شوي دي الیک ستا جانب ته ومن الاحزاب و د ګروپونو نه د ډلو نه د یهودیانو د ډلو نه من هغه څوک دی ینکرو چې انکار کوي بعده د بعضې حصې نه د بعضې شریعت نه د بعضې کتاب نه. قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم انما یقینا بغه خبره دا ده امرتو چې حکم کړی شوي دي ما ته ان اعبد الله چې عبادت وکم د الله وحده لا شریک ولا اشرک او شرک نه کوم به د دغه الله سره الیه دغه الله طرف ته ادعو دعوت زما دي و الیه مآب دغه الله ته زما واپس ده. وکذالک هم دکشان انزلناه من نازل کړی دی قرآن عظیم الشان لرا حکمن فیصله کن یا حکم عربیاً په زبان عربی کی ولئن اتبعتو که چرته تا تابعداري وکړله اهواهم د خواهشاتو د دوی بعد ما جاءک رسو د هغې نه چې راغلي تا د من العلم د علم نه ما لک نو نه به وي تا لره من الله په مقابله د الله تعالی کې من ولي څوک حمایتي څوک دوست ولا واق و نه څوک بچ کوونکي و محافظ. الله رب العزت زموږ محافظ شي.